په کورونو کې جګړې راځي، په کورونو کې اختلاف راځي، د خپل ورونو په منځ کې هم راځي، د ښځې خاوند په منځ کې هم راځي، په دغه معاشرتونو کې اختلاف راځي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لور د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د کور نه بل قدردان کون کم یوي، هغه کې دا اختلاف راغلی دی. یو واری نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په کور کې ناسته وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ولیدا نو فاطمه رضی الله تعالی عنها خفه وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې تپوسو کوي فاطمه په ولی خفه یې؟ نو هغې ورته عرض وکړو د الله رسوله د علي صاحب سره مې شر وکړو او هغه د کوره ووتو، زموږ په منځ کې اختلاف راغی په څه خبره او موږ لږ غونډه کې د یو بل سره خبرې واړولې، حضرت علي رضی الله تعالی عنه د کور نه ووتو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ونه وی چې ښځه به پسې ولې وځما، دا خو زما زوم دی ورشه مالی راولی ورشئ وګورئ. نه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وی بچیه کښېنه چې ووتو. حضرت علي رضی الله تعالی عنه په مسجد نبوي کې په ځمکه باندې ودو او د املای د خاورو باندې داسې لږ خاشه وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورغې او وی فرمیل یا ابا التراب، وی قم یا ابا التراب، پاسه. چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو زر پاسېدو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لاس نه ونیو او راویستو. کور کې په یو کټ کې یو طرف ته حضرت فاطمه ناسته ده، بل طرف ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ناسته، په منځ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې ناستو. اوس دی مونږ وی چې دا ولي او دا تاسې چل کړی او دا غلطي ستا ده او دا د هغې ده، بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې سملاستو. او دلته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فاطمه رضی الله تعالی عنها لاس کې خودو، لپاسې پې د علي صاحب لاس کې خودو او په بره پې خپل لاس کې خودو. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دواړو ته وایي ای فاطمې تو وایي چې زموږ د یو بل سره روغه ده، ای فاطمې تو وایي چې زما د علي سره روغه ده او علي تو وایي چې زما د فاطمې سره روغه ده. نو هغوی دواړو وایي د الله رسوله وی زمونږ د یو بل سره روغه ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دواړه پرېښوده او په خپله د من نه پاڅېدو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا وکړه الله هم خوشحاله ساته. وی چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهر ته راووتو ډېر زیات خوشحاله و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس وکړو ای د الله رسول ډېر زیات خوشحاله یې او ستا د دې شکل مبارک نه داسې معلومیږي چې څه ډېر د خوشحالۍ خبر شوې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو تو فرمیل وی آو وی د علي صاحب او د فاطمې ورانه وه، وی ما وله روغه کړه په هغې باندې زه خوشحاله یم. زما عزتمندو دا اختلافات راځي خو د دې د اختلافاتو طریقه قرآن ذکر کړې. موږ د قرآن نه خبر نه یو نه قرآن ته کینو، موږ خو هغه جهالت راغیستی یو، موږ خو په هغې جهالت باندې مضبوط ولاړ یو چې بس زما خبره ټیک ته او دا بل په شړه سر دی او هغه بل وایي زما خبره ټیک ته او دا بل په شړه سر دی. زما عزتمندو لږ د دنیا زندګي ده، لږ د دنیا عمر دی، که دا عمر موږ په دې کې تېر کړو نو موږ به د قیامت په ورځ الله له څه جواب ورکوو؟ څومره به زموږ زندګي ده، موږ به د خلکو سره ورانې وکړو، موږ به په جایدادونو جګړې وکړو، موږ به په کاروبارونو جګړې وکړو، موږ به په مال دولت باندې جګړې وکړو. نو تر کم وخت پورې به دا جګړې کوو؟ د مرګه پورې. د مرګ نه بعد بیا موږ ته لوی منظر پروت دی کوو بسا. او اکثر چې کله د چا خاندانونو په منځ کې اختلاف راغلی او دا ختمه شوي نو چې د دواړو نه کله کله موږ تپوس کړی یاره تاسو دا دومره موده دا ورانې ورانې ولې کوئ، دا دومره اختلاف هم ولې ساتو؟ نو اکثر د هغوی جواب دی چې مړه داسې مخلصه څوک وي نه چې زموږ په منځ کې ښکلې خبره وکړي، د هغې د وجې نه دا اختلاف دومره مودې واخیستې. هر یو سړی وایي چې زموږ په منځ کې اختلاف ختم شي او محبت پیدا شي.